د خپل وعده مطابق موږ د علامه صاحب ډیره شکریا ادا کوو. تقریبا دوی ته موږ 14 میاشتې انتظار کړی. دا تیره د سربندي نه ابله د سربندي څه 3 میاشتې یا 2 میاشتې مخکې زموږ د سربندۍ ته پاتې وي. علامه صاحب نه موږ ټیم اخیسته، دوی سره ټیم نو. بیا دې د سربندۍ له چې روجې نه 20 ورځې مخکې وه هغې له هم ټیم اخیسته، نو زمونږ کوتاهي وه چې مخکې م ټیم وانغسته. تقریبا 2 یا 3 میاشتې مخکې دوی سره ټیم نو. نو دا د دوی په خوښه باندې مونږ ته دا ټیم میلاو شوی دی او 14 میاشتې انتظار ورته مونږ کړی دی. علامه صاحب ته د هغې مونږ ډېر زیات مشکور یو. د هغې ته ښه توجه سره کښېنئ. د دې قدر دا دی، د هغې هریپور نه دی راغلی، دوی نور څه نه غواړي. د دې قدر دا دی چې د دې دا خبرې د زړه په غوږونو باندې واورئ او داد ورکې. علامه صاحب چې کوم ځای کې جواب غواړي چې تاسو هغې له جواب ورکې، توجه سره دا خبرې واورئ. نه موږ ووټ غواړو، نه نوټ غواړو، نه بل څه غواړو، نه زنده‌باد غواړو. دا غواړو زمونږ د میلمه قدر دا دی چې تاسو د علامه صاحب بیان ښه د زړه په غوږونو سره واورئ. داسې به کوو انشاءالله. څونه ملګري چې ولاړ دي په دې لارو باندې پنډال ته راشئ، شاباس ټول راشئ چې علامه صاحب بیان کې توجه نه خرابېږي. زه دعوت ورکوم خطیب پاکستان، شاهسوار خطابت، فصیح اللسان، لذیذ البیان، علامه احمد جمشید صاحب هریپوری ته چې هغې تاسو ته تقریر وفرمایي.